अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د ډینګي تبې په باره کې نن یو څو خبرې تاسو سره شیر کوم. نن سبا چونکې موسم داسې دی چې دې کې ډینګي کیسونه ډېر زیات دي، نو په دې کې سر کې زه یو دوه درې خبرې د دې د علاماتو په باره کې کول غواړم چې په دې کې لومبې چې نو یو خو د دې کې یو تیزه تبه نو هغه ناڅاپي راشي او ډیره تیزه تبه وي. دویم پکې د سر درد ډیر زیاتی. دې سره سره د سترګو د ګاټي چې دي نو په دې باندې هم دردي بیمار ته. دې نه علاوه بعضې ټایم کې الټۍ وي او یا چاته صرف لږ زړه خرابېږي، خو تبه چې وي نو دا مسلسل تبه وي او اکثر چې د تبې دوایي وخوړی شي نو هغې سره لږه تبه کمه شي خو بیا زر تیزه شي. دې سره بعضې ټایم کې د چا خېټه کې لږ درد وي، د چا ورسره بعضې ټایم کې لږه سینه وینه هم خرابوي، نو په هغې کې اکثر خلک د بعضې ټایم کې سر کې شکي شي چې یاره دا چېرته زما د دې سینې د وجې دا تبه ده، یا بعضې ټایم کې د دې دغه د وجې چې خېټه مې یا لږه خرابه ده. خو د هغې مین وجه چې ده نو اکثر ډینګي. نو د دې خاص کر غټ دغه چې دی نو هغه یو خو سیزن دی چې کله خاص کر دلته کې د اګست او ستمبر اکتوبر دې کې لږ د ډینګي کیسونه سیوا شي. نو په دې کې لږ احتیاط پکار دی چې لږ په ټایم باندې ټیسټ وشي. بل په دې کې دا عام چې ورته مونږ سپینه وینه وایو دا پلیټلیټس چې نو هغه چې کمیږي پکې، نو دا لږ ریګولر چې کول پکار دي چې لکه د دې کمې خو زیات نه دی. خو بهرحال دې چونکې لیبارټرۍ کې دې کې یو مسکنسپشن هم لږ کې د خلکو په ذهن کې لیبارټري چونکې اکثر نارمل ویلیو د 1,50,000 نه والې تر 4 लाख پورې ښیي چې دا نارمل پلیټلیټ کاونټ دی. نو اکثر چې د بعضې خلکو 1 लाख راشي یا 1,10 راشي یا 90,000 راشي نو هغې ډېر زیات غبرو شي، ویریږي چې زما خو جوړ پلیټلیټس ډېر زیات کم شو دا به څه کېږي. نو خاص کر نن د دې ویډیو مقصد هم دا چې دې کې چې مین دغه دی هغه د پلیټلیټ کاونټ 20,000 چې دی نو که دې ته د دې نه کمه شي نو بیا بیمار چې دی نو هغه اډمټ کول پکار دي او هغه ته د پلیټلیټ ټرانسفیوژنز چې دي نو دا پکار دي. اوورال د دې علاج خاص کر چې دی نو کوشش دا پکار دی چې دا پیناډال ګولۍ چې دي نو دا دی کې پکاري 2 ګولۍ چې کله څنګه تبه راځي نو چې زر زر استعمالیږي. او په دې کې د اوبو استعمال ډېر زیات پکار دی چې څونه زیات اوبه جوسونه څونه چې ستاسو فلویډ انټیک چې دی چې دا سیوای نو دونه د دې ریکوري لږه زر کېږي. بعضې خلکو کې لږ زر ریکوري وشي، بعضې خلکو کې چې دی نو هفته پورې والي، چا کې 10 ورځې میون والي. د وجود دردونه پکې ډېر زیات دي، ډېر زیات دردونه وي او د دې دردونه چې نو اکثر همداسې چې بیمار وایي زما د هډوکي ماتېږي لکه په دې هډوکو مې تبه ده او د دې دردونه دي. نو دا د عام تبو نه د دې دا سیز لږ مختلف وي چې دې کې د وجود هغه دردونه ډېر انتهایي ډېر زیات دي. نو دې کې هره دویمه ورځ باندې دا پلیټلیټ چک کوئ او د اوبو استعمال او د جوس او د کاوا او چې څونه دا کېدی شي د هغه زیات. که بعضې ټایم کې بعضې خلکو ته زړه خرابېږي، الټۍ کوي، نو هغې له بیا پکار دي چې بیا ورسره آی وي انفیوژن یعنې ډرپ وغیره لګوي چې د هغې د اوبو دغه چې دی کم دلته ریکوایرمنټ دی چونکې په دې کې دا ډیهایډریشن ډېر زیات کېږي، د اوبو کمې په وجود کې زیات راځي، نو چې دغه پکې زیات رانه شي نو د هغې لپاره بیا د ورځې یو ډرپ هم ورسره لګوي نو ښیي چې خاص کر چې څوک الټۍ کوي چونکې هغې بیا هغه عمره فلویډ نشي اغشتی. نو دا یو مختصر غونته کې یو څو خبرې وې، نور خو دا اوږد ټاپک دی، ډېرې خبرې پې کېدی شي، خو ما وی چې دا ضروري یو د دې پلیټلیټ کاونټ په باره کې او دویمه د دې فلویډ انټیک په باره کې دا یو څو خبرې وې ما چې تاسو سره شیر کړم. ډېره مهرباني.